عمل به توخم یو قیمتي عمل چې هغه عمل تکې نو د الله جل جلاله د طرف نه به ستا په مال باندې ستا په جان باندې محافظ مقرري، هغه به حفاظت کوي. ستا مال ته به هیڅوک نقصان نشي رسولی، نه انسان او نه پیری، نه انسان او نه شیطان، هیڅوک په نقصان نشي رسولی. وی دومره یو قیمتي عمل درته ښیم، خو شرط دا دی که ما پرېږدي. د ابو هریره رضی الله تعالی عنه او خو د دې څیزونو ډېر زیات انتهایي شوقین و، ډېر انتهایي خواهشمند و. د نبي کریم علیه الصلاۃ والسلام د یو گفت او د یو حدیث مبارک دپاره به هغه لوږې تېرولې، تندې به یې تېرولې، بېهوشي به پرې راتلله. خو ډېر خواهشمند و. نو هغه ته بس ټیک ده پرېبدېدم، هغه عمل ما ته وښیه. نو هغه ورته وی چې کله بسترې ته ورخېږي او اوده کېږي نو آیت الکرسی وایه، چې آیت الکرسی دی ووي ستا جان هم محفوظ شو، ستا مال هم محفوظ شو، هیڅ شی ورته نقصان نشي ور رسولی، او نه اوږدو څوکیدارو کولو ته ضرورت به پاتې شي. بس د الله تعالی د طرف نه به د هغې غایبانه حفاظت کېږي، انتظام به کېږي.